أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا او یقینا لګلیو مونږه اله من قبل کاغه امتونو تمخکستانا پیغمبران مې لګلیو نو هغه تکذیب وکړو دروغ یې وګڼل فاخذناهم نو اونیول مونږه اله را بالبأساء فغا شدائد د فقر کې غریبین په ډیر راوسته مشقتنا والضراء او سخ مرضنا لعلهم يتضرعون د دې لپاره چې دی عاجزو کې الله تعالی ته نو عاجزو کې او ایمان وروړي فلولا اذ جاءهم باسنا نو ولنا پاغه وخت کې چراغ دي ته باسنا عذاب زمونږه تضرعوا چې دی عاجزي کړي وي تضرع کړي توبه استوي ولكن قصد قلوبهم لیکن سخت شذرونه دي وزين لهم الشيطان خيستکړ دي ته شیطان ما كانوا يعملون هغه اعمال چې دي کول دي کې کفر او شرک کو نو شیطان ورته خيستکړ او هغه نورم چې کوم دینو پای کې اضافه راوسته فلما نسوا ما ذکروا به هر کله چې دی ير کا عذاب ما ذکروا به هغه چې نصیحت ورکړی شو تذکیر ورکړی شو دی ته پاره سره یعنی ير ورکړی شو ورته فتحنا عليهم نو پرانستی منګه پدی باندې ابواب کل شین دروازې د هر یو چیز بیا مې نعمتونه په سیوا کړو چې په تکلیفونو کې او په سختو مرضونو کې خودی الله طرف ته رجوع نکړه زونه نورم سخت شو توبه یې ونستله نو بیا الله تعالی نعمتونه خپل سیوا کړ چې کدی کې سم شو حتی اذا فرحوا تر دې پورې چې دی خوشاله شو بما اوتو پاغه نعمتونه باندې چې ورکړی شو دیتا اخذناهم چې دی بده کې خوشاله شو خو لیکن اعمال برابر نکړه اخذناهم باغتتن راونی والمونږ دی لره ناصاب فاذا هم مبلسون نو په دغه وخت دی بیا نه امید د هر خیر نه فقطع چې کله د الله عذاب پر راغی نو فقطع دابر القوم فقطع نو کټ شو ختم شو دابر القوم هغه بیخ دغه قوم ظالم قوم چې وو د دې بیخ وو د بیخ نو چې کله د ظالم قوم چې د الله نافرمانی او د الله سره شریک ګرځي نو مسلمانان بسوي فقطع دابر القوم الذين ظلموا قتش او تا غبيخ داغه قوم چې کم ظلمې کړ ظلم کفر او شرک اختیار کړو نو مسلمانان به وي والحمد لله رب العالمین ټول تعریفونه ثابت دي خاص الله لرا چې رب د مخلوقات دی ځکه د ظالم قوم نه چې کله مسلمانان خلاص شي نو دام د الله نعمت ته نو پای با الحمدلله وای ول اوای زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا رايتم خبر را کما درنه خذ الله کچری واخلی الله تعالی کچری واخلی الله تعالی سمعکم وغن استاسو اوریدل استاسو یعنی مواضع د سمع استاسو الله مو کانه کی یعنی وابصارکم او الله واخلی استاسو نظرنا وختم على قلوبكم مهر لگی پزرون استاسو باندې نو اس شی باندې پیجنې من الہ غیر الله نو سوک دے متصرف سوک دے عبادت لائق ذات او متصرف غیر الله سوا د الله نه یاتیکم به چراب ولتا استا به پدې نظرونو سره او پدې وګونو سره کا الله دې نوالی نو سوک د سجدا ته واپس دري انظر نو ګورا کې فنصرف الایات سرنګ بیانو مونږ آیاتونه د قران ثم هم یصفون او بیا دې دی اعراض کې ډډه کې د آیاتونه
قل اوائے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا رائتکم خبر را کئی مالرا تاستوائم ان اتاکم عذاب اللہ خبر را کئی مالا ارائیتکم قل ارائیتکم یعنی خبر کدی لرا ان اتاکم انو خبر کدی لرا او بیا ما بدی خبر باندې خبر کئی ان اتاکم عذاب اللہ کہ چر راجتا ہوتا عذاب دا اللہ تعالی بغتتن ناصافا او جہرتن یا اخکارا سا علامات اخکارا شی درتا حال یحلکو نبا حلاکی گی اللہ القوم الظالمون مگر قوم دا ظالمانو وما نرسل المرسلین منگا نلیگو پیغمبران اللہ مبشرین و منذرین مگر زیر ورکا ان کے ایمان والا ہوتا تو خوشحالہ خبر ورکا ان کی ومنذرین او د یری خبر ورکا ان کی چاہتا کفار ہوتا مشرکین ہوتا فمن آمنا بس چاچی ایمان رڑو واصلح اصلاح دخپل عمل اکڑا فلا خوف علیہم نبیر پدی باندے وسمو ولا هم یحزنون او نبدی غمجن کی پاخرت کے والذین کذبوا بآیاتنا دا تخویف تے آگا کسان چاہی درو اگنل آیتون زمانگا یمسهم العذاب نو برسیگی تا عذاب بما کانو یفسقون پس سبب دا غامالو چی دی کم نافرمانے کئی فسق نافرمانی کئی قل اوائے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا قول لکم نوائم تاستان دی خزائن اللہ چی ماسر دی خزانی دا اللہ تعالی حالا ولا اعلم الغیبہ او نپوئے گم پا غیب باندے پر ٹولو غیب باندے پر آتلون کی وقت کے ہم نہ پوئے گا موس پہ ہم نہ پوئے گا دا غیب و علم اللہ تعالیٰ سر لا قول لکم نوائم تافسا انی ملک چیز فرشتہ ما ان اتبعو دا تابداری نکم الا ما یوحا الی مگر داغی چی وحی کولی شماتا قل اوائے زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا حل یستوی الاعما والبصیر آیا برابر دلان دا اولیدون کی نوڑون کافر دے اولیدون کے دا ایمان والے افلا تتفکرون آیتا سوچ و فکر نہ کوئے